نبی علیہ السلام فرمای څوک چې د ورځې سورۃ یاسین وایي الله جل جلاله د دنیا ټول خبرې ورته آسانه کړي د الله رسول فرمای څوک چې د سحر لخوا سورۃ یاسین وایي نو الله جل جلاله ستاد دنیا او آخرت خبرې درته آسانه کړي بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د ماښام لخوا سورۃ یاسین وایي نو الله جل جلاله به د ټول ګناهونه معاف کړي یعنی الله به مغفرت ورته وکړي د الله رسول فرمایي څوک چې یو سورۃ یاسین وایي الله جل جلاله به د لسو قرآن او ثواب ورکړي لکه څنګه چې څوک درې واره سورۃ اخلاص قل هو الله احد درې واره د سورۃ وایي نو الله جل جلاله هغه ته د یو قرآن ثواب ورکړي دا غره کم چې څوک یو سورۃ یاسین وایي نو الله جل جلاله هغه ته د لسو قرآنو د ویلو ثواب الله جل جلاله ورکړي